أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا سورة قرآن مجید دا دینم دے سورة لقمان دا حضرت لقمان سے چھ دا یو قول مطابق آغا ولی اللہ دے او دا بل قول مطابق آغا نبی اللہ دے خراجح قول دا دے چھ دا ولی اللہ دے او یو دیر دا اللہ تعالیٰ نیک بندہ دے او نبی اللہ ندے نو دا آغا واقعا دا آغا وصیتنا اخفل بچتا او دا آغا چکم تعلیمات دی آغا اللہ رب العالمین بدی کی ذکر کری دی سورت تا مسمع کردے پا سورت لقمان سرا چونکہ دا مکی سورت دے قبل الحجرت نازل شوے دے نوحاغا بنیادی مضامین دا توحید او دا رسالت او دا بعث بعد الموت داغی دا پارا بکی دلائل او داغی اثبات او داغی دا پارا واقعات آغا بکی اجمالا ذکر دی چہ حضرت لقمان سے ہم کل بچی دا وصیت کردے یا بنی لا تشرک باللہ نو دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت درس دا سنوے نہ دے بلکہ چہ ہر نبی دنیا تا راغلے دے او ہر یو مصلح دا قوم راغلے دے او ہر یو ولی اللہ بندہ اللہ تنیز دے راغلے دے نو دق دعوت او دق مشن دائی چلوے دے دا دین اولان دی سورت الروم او سورت لقمان نو دا دی حق مضامین سلاسہ اغد دی ما به الارتباط دے هغه کوم دا غدری او مضامین او اثبات او تذکرہ دا او پدې کوم دا هغه دا خود دې آغاز دا غي د انجام سره بدی طریقې سره مربوط ته چې سورۃ روم په آخر کې الله تعالی او فرمایل چې ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل نو باغې کوم د قران پاک صداقت او حقانیت طرف ته اشاره وا تاسو ټول بیان کړل دي او دلته په آغاز کې دې چې تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین ندام دا قرآن پاک صداقت او دا غیغ حقانیت تے اللہ رب العالمین حق بیانی نو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ رب العالمین عالم دے پا مراد فالذی حروف باندے او چچا دا موقع مناسب تعویل کردے دے باغیوی الف انوار او لام لامعا او میم یعنی هغا منیرہ هغا انوار لامعا منیرہ هغا رناگانی چپڑقیدن کی دی او جہان لر روخانہ کون کی دی تلک آیات الکتاب هغا دا دی قرآن شریف دا آیتو ندی فظاہری او باطنی رناگانی غوارے ناغا بدی کتاب تی دی تلک آیات الکتاب الحکیم دا چکم بیانی کی ندا آیتونا دا کتاب اللہ دی چاگا کتاب اللہ دا حکمت نڈک دی او پدی حال کے جدا ہدایت تے او رحمت تے دا ہدا و رحمتن دا حال واقع شوی دوارا چونکہ تل کا اس میں اشارہ دا نال دا کتابوں نے کیوئی چی انبہو یا اشیرو دا غین او عامل معلومی گی نو آغا عامل لگے دل دے او بیدوین نصبر کردے دے پدی حال کے جدا ہدایت تے او رحمت تے للمحسنین دا پارد نیکوکار و خلقو ان للمؤمنین لیکن چی نیکوکار اغا مسلمانان دی الذين يقيمون الصلاة او دا محسنین حق کسان دی چاگی پابندی کوئی دا منظر پارا او ورقی دوی زکاة لرا او حال دا دی چی دی پا آخرت باندی خاص دی یقین کون کی دی بعض بعد الموت منی اولئک علی هدى من ربهم ندغ کسان چی دی موصوب بدغ صفات سرا ندا پا ہدایت بائیں دی دی جانب دا پروردگار دا دوینا یعنی فی دنیا کی دا دوی انجام دا دی و اولئک هم المفلحون یعنی فی الاخرت او خاص دغه کسان چې دی خاص دی کامیاب دی ومن الناس من یشتری او د قران پاک هغه مبارک آیتونه چې هغه هدایت ته او رحمت ته او د معاد او د دنیا د دوالو چې کوم دی د هدایت ذریعہ ده خو بعض خلق د جهالت توجنا او د گمراهی د وجنا نعوذ بالله هغه د غلط نسبتونه کوي نشان نزول ادا ده چې د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې یو کافر دی نضر ابن حارث نو دے بچ کم دے عراق تا و شام تا براغے تجارت لا نو ځان سره به د قیسو کتابونه واغستل
چې پاغې کې به د عجم او د بادشاهانو د قصو واقعات رستم او اسفندیار او سهراب او بادشاهانو داسې جنگونه وکړل او هغوی داسې جنگونه وکړل او هغوی داسې مقابلې وکړې نو بیا به یې مکې مکرمې ته ځان سره راوړل نو خلقو ته به یې وی ان محمدا صلی الله علیه وسلم وی دې تاسو ته بیانې قصې د عاد او د ثمود او زه تاسو ته بیانوم قصې د رستم او د اسفندیار بس یو شی دیم قصې کوي او زم تاسو ته قصې کوم نو الله رب العالمین داغه دغه اقوال را نقل کوي او داغه انجام ذکر کوي اولئک لهم عذاب مهین چې څوک د الله د مقدس کتاب توهین کوي او داغه بے عزتی کوي او داغه انجام بداسي کوي ومن الناس من یشتری او بعض په انسانانو کې هغه څوک دی چې هغه اخلي د ځان لپاره لهو الحديث هغه خبرې چې کوم دی دو لهو الحديث هغه خبرې چې هغه د له لعب او د مشغوله خبرې دي کسی چې خلک خو صرف ځان په مشغولې کنه خلک وایي چې کله وخت نه دیږي خلک یو قصه مونږ ته وکړه نو بعد وخت کې په قصه باندې باغې ټیم پاسي کوي الله تعالی وی بعض خلق داسم شته چې هغه ځان لا هغه د قصو هغه کتابونه او د قصو هغه خبرې ځان له پیسو اخیستې دي او مقصد یې څه دی ليضل عن سبيل الله دې لپاره چې خلق گمراه کی دا غلار د الله رب العالمین نه دا الله د کتاب نه خلق بل خواړي بغیر علم بنا پوهه سره ويتخذها هزوا او دې دې دغه کتاب د الله رب العالمین له او د غلار د الله رب العالمین له هزوا پټوکو باندې په قرآن شریف پورې خندا کوي نو دغه کسان چې دي لهم عذاب مهین د دې لپاره عذاب سپکون کې دي واذا تتلى عليه آیاتنا او باغ وخت چې کله تلاوت کول کېږي په دبانې آیاتونه زمونږه نو دې شاکی مستكبرا په حال کې چې تکبر او لوی کون کې دي کأن لم يسمعها گویا کې چې د ندي اوریدلې دغه آیاتونه زمونږ لرا ځان بالکل داسي لا وبالي منتکو کأن فی اذنیه وقرا گویا کې په وګونو ددکې وقرا یعنی ثقلا یو بوج دې توای په وګونو باندې یو بوج او یو پرده راغلی دا او دا د آیتونو اوریدلې نه دي الان کې آیتونه خوریدلې دي خو جحد کوي دا غینا فبشره بعذاب الیم خبر ورکته د باغ عذاب دردناک سره مگر چې شان نزول د نظر ابن حارث بارکه دي خو الفاظ د کتاب الله عام دي دغه اعتبار عموم د الفاظ لروي خصوص د واقعات لرني نو چې څوکم د قران او حديث په مقابله کې بل یو شعر او باسي او مقصد دی چې خلق د قران او د حديث نه ووري الته د قران مجلس شروع دی او یو سړی دا خلق داغې نه غافل کول غواړي نو داغې مقابله کې بل داسې یو شی شروع کړي چې دا خلق د دین ووري علماء مفسرین فرمایي دی هم د دې په ضمن او د دې په ذهن کې راځي اگر چې سزا یو شان دی نه ده ځکه هغه په عقیده نه لرله او دغه په عقیده لري چې دا د خدای کتاب دی خودم رضا چې داغه په ماحول کې او داغه په تعلیم کې رکاوټ واچو نو داغه په غلار باندې شو فبشره بعذاب الیم ان الذين امنوا هغه تخویف او تبشیر دی په تحقیق سره هغه کسان چې ایمان راوړل دي او اعمال صالحه اختیار کړی دي داغه د پر باغونه د نعمتونو دي او دی به همیشه یې باغی کې وعد الله حقا یعنی وعد الله وعدا وحقه حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغیر عمد ترونها دا بیا دلائل دي د وحدانیت تبارک چې پیدا کړی دی الله رب العالمین اسمانونو لپاره بغیر دستنونه عمد جمع د عماد ده ترونها چې ویني تاسو هغه لرا الله وی تاسو اسمانونو ته ګورئ چې بیسن ولاړ دی او د کوم وخت نه ولاړ دی دام د الله رب العالمین د قدرت او د ربوبیت یو عظیم الشان دلیل دی او یا دام کې دی چې بغیر عمدن ترونها بغیر د هغه ستنونه چې تاسو یې نه مطلب دا چې ستنې شته خو تاسو ته په نظر نه راځي دواړه قولونه دي د مفسرین وراجح قول دا دی چې ستنې شته نه دا چې نشته خو مت په نظر ناراضي بغیر عمل ترونها هل تکمون کتابونه جوایو وی طالبا فنذ عدم د موضوع باندې هم صادقي تو زید ليس بقائم زید ولاړ نه دی نو په دوه صورتونو کې دا صادقي یا زید شتا خو ولاړ نه دی بلکې ناس دی بیا هم خبره ټیک ده او یا د سر نه زید شتا نه نو چې زید نشته نو بدريږي بیا هم زما خبره ټیک ده
موجبه چې تقاضا د وجود د موضوع کوي او سالبه تقاضا د وجود د موضوع نه کوي. نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې خلق السماوات بغیر عمد ترونها، د اسمان د پاره هغه ستنې چې تاسو یې نه دا نشته. نو مقصد دا دواړه خبرې شوې، یا ستن شته خو مونږ یې نه او یا د سر نه ستن شته نه. راجح قول دا چې ستن شته نه. بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي، او الله تعالی ادرولي دي په دې ځمکه کې رواسي یعنی جبالا ثوابتا، هغه مضبوط غرونه. ان تمید بكم یعنی الله تمید بكم، لا بګه مقدر دی دې لپاره چې اونخ وزیداس ځمکه چې کوم دی پتا سو باندې. وبث فيها من كل دابه، بث معنا نشر وفرقه، او الله رب العالمین را خوار کړی دی په دې ځمکه کې د هر قسم زنده سرنا او د هر قسم حیواناتنا، او را نازل کړی دی موږ د جانب د اسمان نه هغه اوبو د باران لره، پس را زرغون کړی دی موږ پاغې کې من کل زوج کریم یعنی من کل صنف حسن، د هر قسم خیستنا. دا نباتات ګورئ، دا پل پول ګورئ، ناشنا ناشنا ګلونه، ناشنا ناشنا چې کوم دی میوې دا الله پیدا کړی دي. هذا خلق الله فاروني، هذا خلق الله یعنی هذا مخلوق الله. دغه چې مصدر په خپل معنا کې متعذری نه یا کله مبني للفاعل لدی او کله مبني للمفعول لدی. نو د ازمکه او د اسمان او د نباتات او د جمادات ټول څونه چي دي الله وی دا مخلوق د الله رب العالمین دی. نو او خیتا سماتا چې څه پیدا کړی دی هغه معبودان باطل او چې کوم ما سوا د الله رب العالمین ندي، او تاسو ته سجده کوئ. هغه مچ پیدا کړی دی کما شی پیدا کړی دی، اسمان او ځمکه هو لوی خبره ده. هیڅ شی نه دی پیدا کړی، هغه د سر نه خالق دی نه بلکې هغه مخلوق دی. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکې دا ظالمان چې دا په گمراهی واضحه کې دي. ولقد آتینا لقمان الحکمه، اوس چې کله دا ظالمان دي مشرکانو ته ظالمان وي، الله وی ځکه چې لقمان حضرت لقمان سے هم دا ویلي دي چې ان الشرک لظلم عظیم، چې دا شرک چې دی دا عظیم الشان ظلم دی. نو حضرت لقمان سے بارکی قولونه دواړه شته، لیکن راجح قول دا دی چې الله رب العالمین دا یو نیک بندو او الله تعالی د حکمت ورکړي وو، یعنی العلم والعمل، علم مع العمل. او یا حکمت نه مراد دا یو رڼا ده د انسان په سینه کې چې الله رب العالمین پیدا کی او د حق طرف ته او صراط مستقیم طرف ته راغب وي او د باطل نه کوم نه د متنفر وي. الله تعالی حضرت لقمان سے هم دغه دعوت او دغه سلسله غم چلولې ده. خامخا په تحقیق سره نو دا دلایل نقلیه شو د توحید الهی لپاره، خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ حضرت لقمان ته الحکمت، حکمت درا یعنی العلم مع العمل، دا حکمت علم مع العمل. یو خو هغه حکمت علم حکمت چې ورته موږ وایو هغه جدا شی دی، هغه حکمت یونانی دی ښه چې مې بزی به وای او صدرا به وای او بیا باغی ته د مختلف سيزونه دا حیولات د فلان دی دا ماده ده. او یو حکمت ایمانی دی، حکمت قرآنی دی ښه دا علم او عمل ته ویل کیږي. مولانا روم رحمت الله علیه یو ځای کې طالبانو ته متوجه شوی دی ښه ودا کم طالبان چې هغه په کلونه باندې کلونه ولګول منطق او حکمت ته کار وایل دي، او په قرآن پاک د ترجمه ته پوښتنه وکي نو د قرآن پاک ترجمه ورنه وایي د منځونو حال کمزور دی او بیا وی سلم ما ته یاد باندې یاد دی او باغی ما ته سلور تقریر هم یاد دی. نو ټیک ته سلور تقریر یادول خو خدي خو پکار دي چلاول د حکمتي یونانی په ځای باندې زیاته توجه حکمت ایمانی طرف ته وکړي شي، خپل منځونو ته خپل عبادت طرف ته هغه ته توجه زیاته پکار ده. مولانا روم رحمت الله علیه یو ځای کې وی چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ را هم بخوان صدرو قاضی مبارک چغمینی عمر در تحصیل ایزا یاکنی ما فرستا دیم از چرخینہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم. وی اللہ تعالیٰ فرمائی چې ما دل دا کیمیا را لګلې ده د قرآن پاک په شکل کې، نو په دې باندې ځان پوهه کا او ویته چې کوم دې صدرا او قاضی او چغمینی چې کوم دې نه باغې کې خپل عمر ضایع کوي، د خپل منځونو اهتمام د سره نشته، د دینیات او د خپل عقاید او د نظریات او صرف په دغه منطق او حکمت پسې ورپسې شوی. نو دا مطلب نه دی چې منطق او حکمت وایي کې څه ناروا دي ښه. لکه بیا بل ځای کې مولانا روم رحمت الله علیه وایي
وی منطق و حکمت ذ بحر اصطلاح گر بخوانی اندک باشد مباح. وی منطق او حکمت که صرف دې د پاره وای چې په اصطلاح باندې پوه شم، بیا د امام رازی سے په تفسیر کبیر باندې پوه شم، او بیا په دې غټو غټو کتابونو باندې پوه شم، نو هغه دا مباح دی، سناروا خو نه دی. خو دومره انحماق لباده کوستانیان طالبان نو دا مې دریم کال دی او سلم یادو او سر بوز لنه باسي ښه جمع لنه راځي او ټول کال تیر شي او لاړ شي او راشي او رمضانم لاړ شي او راشي او دې قرآن شریف نه راخلی ښه دا غي تلاوت نه کوي او بس د سلم تلاوت کوي او یا د قاضي تلاوت کوي. نو دا غ دومره انحماق ته مولانا روم سے بھی داغې نه وی بیا ځان بچ کا. نو بهرحال حکمت جدا جدا دی ښه، یو حکمت یونانی دی او یو حکمت ایمانی دی. دا غ حکمت ایمانی دی العلم والعمل. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله، چې ته شکر ادا کوه د الله رب العالمین د پاره، او هر هغه څوک چې شکر ادا کوي د الله رب العالمین د پاره نو پس په تحقیق سره د شکر ادا کوي د خپل ځان د پاره، ځکه فائدہ خو دې تراجه شو. ومن کفر او هر هغه څوک چې هغه ناشکری کوي او ناقدری کوي نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین بے پروا دی او ستایل شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ او یاد که هغه وخت کله او فرمایل حضرت لقمان سے خپل بچی ته او حال دا چې د نصیحت کو هغه ته یا بنی لا تشرک بالله، چې علما بچوړي ته شرک مکو په الله رب العالمین باندې. نو بعض روایتو کې راځي وی دا اول کافر دا زوی او چې کله لقمان سے ورته نصیحت کو نو بیا فاسلم به اسلام راوړو بیا دې مسلمان شو. ان الشرک لظلم عظیم، په تحقیق سره دا شرک چې دی دا غ ظلم عظیم الشان دی. ځکه د ظلم معنا دا وضع الشیء فی غیر محله، یو شی بے ځایه کې خودل. نو د عبادت محل دی الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، او د عبادت کوي د غیر الله، نو دا ظلم شو. ووصینا الانسان بوالدیه، ود حضرت لقمان نصائح شروع شو. اول نصیحت خپل زوی ته دا وکړه چې یا بنیا لا تشرک بالله، او بیا دویم نصیحت رسو را روان دی چې یا بنیا انها ان تک مثقال حبة من خردل، او بیا بل نصیحت ته یا بنیا اقم الصلاة وامر بالمعروف، او بیا ولا تصعر. خو په دې مینس کې چې کله حضرت لقمان سے خپل بچی ته دا وصیت او نصیحت وکړه چې شرک مکوه، یعنی دا الله تعالی حق بل چاله مه ورکوه، چې کوم شی د الله حق دی هغه غیر الله له مه ورکوه. نو الله رب العالمین په دې مینس کې او په دې ضمن کې اولاد ته دا حکم کوي چې د والدینو سره احسان کوئ او ښېګړه کوئ. ځکه چې والدین دومره خیرخوا دي. وګوره حضرت لقمان سے خپل بچي ته څومره یعنی چې کوم دی نو هغه یعنی نصیحتونه کړي دي چې هغه د سرو زرو په اوبو د لیکلو قابل دي. نو الله تعالی د والدینو سره هم حسن سلوک هغه ستاسو د زندګۍ وظیفه ده، او خاص کر بیا د والدین، ځکه چې د هغې محنتونه او د هغې شفقتونه هغه د والد نه هم ډېر زیات دي. نو الله فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه، وصینا معنا یعنی امرنا، تاکیدي حکم کړی دی موږ انسان ته په باره د مور او پلار کې چې د هغه سره به ښېګړه کوي. حملته امه وهنا علی وهن، چې راپورته کړی دی دغې ماشوم لره او دغې بچي لره مور د هغه وهنا علی وهن، یعنې ضعفا علی ضعف، کمزوري د پاسه په کمزورۍ باندې. الله تعالی څومره تکلیفونه د مور برداشت کړي دي، اول د حمل، بیا د ولادت، او بیا د تربیت. نو دا ټول دا چې کوم دی مور برداشت کوي. وفصاله فی عامین، او بیا د تینه شو کول د هغه په 2 کلونو کې دي. 2 کاله بیا خپل سینه هغه ماشوم له ورکوي، نو 2 کاله کم از کم ښه. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که چې د ضرورتو ماشوم صحت متاثره کېدو نو بیا په مشوره باندې 6 میاشتې اضافه پکې هم ممکن ده. وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، چې د شکر ادا کوه زما دپاره او دارنګې د خپل مور او پلار دپاره. ان اشکر لی بالعبادت ولوالدیک بالخدمت، الله وی زما عبادت کوه د مور او پلار خدمت کوه، ځکه خاص په طرف زما باندې واپسې ستاسو ټولو ده. وان جاهداک علی ان تشرک بی، اوس الله وی د مور او پلار خدمت به کوې، د هغې اطاعت به کوې، خو په خلاف شرع کار کې نه. په خلاف شرع کې بیا لا طاعت للمخلوق فی معصیة الخالق،
کجری مجبور کی دا مور او پلار تعالی را پدی خبر باندې چې ته شریک کې پما پورې هغه شی چې نشته سره پارا پاغي باندې علم د معبودان باطل او عبادت یادي نو فلا تطعهما یعنی فلا تطعهما فی الشرك او یواد شرک نه دغه رنګ معصیت کې دا حکم دی کله ګناکار توي بیا وداغي خبر نه مانی خو بیزتی به هم نه کوي وصاحبهما فی الدنيا معروفا او ملګرتیا کو د خپل والدینو سره فی الدنيا یعنی فی امور الدنيا تو دین کې خبره ممنه او د دنیا په کار کې کاغوي چې بل بچي بازار نه مال سودا راوړه اگر چې کافر دی راوړې بوله ځکه مور دې دا پلار دې وصاحبهما فی الدنيا معروفا او تمل ګرځیا کول دې خپل مور او پلار سره په کارونو د دنیا کې معروفا یعنی دا غخلی کار چې کوم جایز وي او شریعت پابندي پاږي کې نه او ته تابعداري وکړه لاره د هغه چا چې هغه رجوع کوي په طرف زما باندې انا به الیه ان رجع الیه او بیا خاص په طرف زما باندې واپس تاسو ټول دا خبرداري بدر کم تاسو ته په هغه عمل باندې چې تاسو کوي هغه لره یا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل حضرت لقمان دویم وصیت دې زیته اول خدا او شرک مکوا توحید د عقیده قائل شه او دویم دا دی چې د الله رب العالمین متعلق با د علم کلی عقیده لري چې یو الله ذات ذات دی چې دا غنه څه شی پټې دی په کائنات کې نشي کچری یو عمل دا سی وکي او هغه عمل وړوکې عمل نه نیک یا بد په مقدار د اوري د دانې باندې ولې نه دی او بیا په یو چټان کې پټ پروت دی یا په اسمانونو کې دی یا په ځمکه کې دی خو یا ته به الله د قیامت پر ساغه عمل به الله حاضر کی والا ساغه نیک عمل او والا ساغه چې کوم دی بد عمل نو دا الله تعالی نه یو شی پټېدل نشي ودا عقیده هم لري چې یا بنیا اے دما بچونیا فتاقیق سرا انها ان تکم مثقال حبه فتاقیق سرا یو خصلت چې ده انها دا خصلت ته ضمیر راځي دی یو عمل وعمل خو څنګه مذکر دی خصلتن هغه به مؤنث دی ان تکم مثقال حبه کشری دا یو خصلت او یو عمل په مقدار د هغه دانی د اوري باندې ډیر وړو کې دانا ده فتكن في صخره او بیا وی دغه دانا په یو چټان کې په یو غټ کې دن پرتوي یا په اسمانونو کې او یا پزماکه کې یاتي به الله راب ولی هغه الله رب العالمین پټې دې نشي فتاقیق سره الله رب العالمین چې هغه مهربان دی په خپل مخلوق باندې او خبردار دی په هر یو شی باندې او اے زما بچولیا پابندی کو د مانزو او حکم کو خلق ته بنې کې سره او خلق باندې کو د نارواونه چې کوم خلاف شرع کارونه دي خو دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دا آسان کار خو نه دی باغی کې وتا ته بلا تکلیفونه او رکاوټونه راځي نو واصبر على ما اصابك صبر کا پاغه باندې چې کوم ضرورت دی تا ته پاغي کې مهنت تکالیف فی التبلیغ چې کوم تبلیغ کوي او پاغي کې تکلیفونه راځي نو بیا هغه خند پیشانه سره برداشت کوي ان ذلک من عزم الامور فتحقیق سره دا کار چې دی ذالک خپل نه کار کول او نور نیکی ترابلل امر بالمعروف دا د همت د کارونه نه دی من عزم الامور چې اوسړه با همت یې نو هغه بدا کار کوي او به همت انسان چې دی هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر نشي کولای ابو خلک خبري کوي نو خپل کار وکړي دي ولا تصعر خدك للناس اصلا والعقائد بیا اعمال شو اوس ورپسې اخلاق دي خلق سره خبرې کوي نو پرون تندي باندې خبرې کوي تندي باندې بار مو بجاو او مد خلقونه چې کوم دین مختاوا او چې ګرځي راګرځي پس مګر تکبر په چال باندې مګر ده بلکې ډیر تواضع سره او عاجزۍ سره ګرځا ولا تصعر خدك للناس او تمتا او خپل تندې د خلقونه دا خپل تندې د خلقونه متا ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ته پزمکه کې په تکبر سره مرحا یعنی بالتکبر فتحقیق سره الله رب العالمین محبت نکي دا غچا سره کل مختال هر هغه سره چې هغه ډیر متکبر وي یعنی فی الافعال فخور فی الاقوال او متکبر په اقوالو کې اختیال او فخر یو شی دی ځاله تکبر علامه ده خو یو په افعالو کې تکبر ده
چې روان دی نو هغه د تکبر په چال باندې روان دی. ها ته وایي نه د اسمان در ټینګ کړی دی. او فخور معنا په اقوالو کې داسې غټې غټې خبرې کوي چې هغه د انسانیت چې کوم دی د درجې نه اوچتې دي. نو الله تعالی وایي داسې کسان مې خوښ نه دي، بلکې الله تعالی د داسې خلکو سره بغض ساتي. واقصد فی مشیک. اوس حضرت لقمان خپل بچی ته وایي چې کله په ځمکه ځې د ضرورت لپاره وځې نو درمیانه چال منډې به هم نه وایي، ځکه دا د بې صبرۍ علامه ده. او دومره رو رو به هم نه ځې چې کرړي کېږي، ځکه دا بیا وایي چې ناجوړه دی، بیمار دی. ښه په درمیانه چال باندې ګرځه. او که کله خبرې کوي نو هم په درمیانه آواز باندې، آواز د ضرورت مطابق هغه رسوه. په لږ مجلس کې چې کوم دی غټ چغو ته هغې ته ضرورت نشته، ځکه چې ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نو دا یو د اخلاقو تربیت وکړو. واقصد فی مشیک. قصد او اقتصاد ویل کېږي میانه روی ته. نو میانه روي کوه او درمیانه چال کوه په هغه رفتار خپل کې، او ښکته کته دې خپل آواز لره په تحقیق سره ډېر منکر او ډېر چې کوم دی نو هغه یعنې خراب په آوازونو کې خامخا آواز چې دی هغه د خر دی، زفیر او شهیق دا هم د خر د آوازونو قسمونه دي. الم تروا ان الله سخر لكم. اوس د حضرت لقمان صاحب اقوال دې لپاره په دلیل کې پیش شو چې هغه هم د الله تعالی د وحدانیت درس ورکړی و. اوس نور دلایل عقلیه هغه نقلي و او دا عقلي دي. الم تروا آیا تاسو نه ګورئ ای مخاطبینو چې په تحقیق سره الله رب العالمین تابع کړی دی ستاسو لپاره ټول هغه څیزونه چې هغه په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي. واسبغ علیکم. اسبغ معنا اکمله، او پوره کړي دي الله رب العالمین په تاسو باندې نعمتونه خپل، که هغه ظاهر دي او که هغه باطن دي، ښکاره نعمتونه دي او که پټ نعمتونه دي. او بعد په انسانانو کې هغه څوک دي چې هغه جګړه کوي په باره د الله رب العالمین کې فی الله یعنې فی توحید الله. د دومره دلایلو ہوتے ہوئے اوس الله جګړه کوي نه مني. بغیر علم، بغیر د هغه دلیل عقلنا، ولا هدن او بغیر د دلیل وحینا، ولا کتاب منیر او بغیر د هغه دلیل نقلنا. روخانه کتاب هم سره نشته، یو نقلی دلیل چې هغه پیش کړي. واذا قيل لهم اتبعوا، ها که دلیل سرشتان هغه سره وجدنا علیه آباءنا، دقر دوی دلیل لغه. او په هغه وخت کې چې کله وویل شي دغه مشرکانو کافرانو ته چې تاسو تابعداري وکړئ د هغه کتاب چې رالېږلی دی الله رب العالمین، نو قالو بل، نو قالو دوی وایي چې لا، ځکه بل دپاره د اضراب دی. دوی مونږ د ما انزل الله اتباع نه کوو، بلکې مونږ تابعداري کوو د هغه څیز او د هغه طریقې چې موندلي دي مونږ په هغې باندې پلاران او مشران خپل. دا زاړه روایات دي. اولو کان الشیطان، الله تعالی فرمایي اولو کان یتبعونهم ولو کان الشیطان یدعوهم. آیا دوی به تابعداري کوي د پلار او د نیکه اگر که شیطان دعوت ورکوي دوی ته په طرف د هغه عذاب د اور د جهنم باندې، او هر هغه څوک چې هغه اوس باري خپل ذات په طرف د الله رب العالمین باندې یعنې عمل درستی، وهو مؤمن وهو محسن یعنې وهو موحد، او حال لا دی چې دی موحد وي، عقیده یې درست وي. ښه د نجات لپاره دواړه خبرې دي، عقیده هم درست او عمل هم صحیح. نو بس په تحقیق سره د منګولې خښې کړي دي بالعروة الوثقا، په هغه مضبوطه کړۍ باندې د اسلام هغه مضبوطه رسۍ او کړۍ یې ونیوله، لا انفصام لها، د هغې بیا شلېدل نشته. او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې انجام د ټولو کارونه دی دغه تبشیر شو، او دا اوس تخویف دی. هر هغه څوک چې هغه کفر وکړي نو نه دې غمجن کوي تا لره ای پیغمبر علیه السلام دا کفر ده دو خاص په طرف زموږ باندې واقصي د دوی ټولو دا خبر به ورکړو موږ دوی ته په هغه عمل د دوی باندې. ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا، فایده ورکو موږ دوی ته قلیلا یعنې زمانا قلیلا، لږه غونته زمانه د دنیا یو څو ورځې دي الله وي دا به تېرې شي. ثم نضطرهم معنا نلجئهم، او بیا به مونږ مجبوره کړو د لره په طرف د هغه عذاب سخت باندې چې هغه عذاب د جهنم دی. او که چېرې خامخا ته سوال وکړي ای نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی نه چې څوک دی خالق د اسمانونو او د ځمکې، لیقولن الله، وګوره الله تعالی وي ښې مني او بیا پې عمل نه کوي، بیا ورسره نور معبودان باطله هغه هم ورسره شریکوي. خامخا دوی به وایي چې الله رب العالمین، تو ته وفرمایه پیغمبر علیه السلام چې الحمدلله ټول تعریفونه الله رب العالمین لره دي، بلکې اکثر د دوی نه هغه نه دي پوهه په دې باندې، او خاص د الله رب العالمین دپاره دي ټول هغه څیزونه چې
چې هغه په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي تصرف هغه صرف په ذات الهي کې منحصر دی په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه بے پروا دی او ستایل شوی دی حمید یعنی محمود ولو انما فی الارض من شجره اقلام اوس د الله رب العالمین هغه علم چې دی دا غیم څه انتها نشته دا الله د تصرفاتو دا غیم انتها نشته او دا الله تعالی ټول صفات چې دی هغه قدیم دي او دا غي صحت نشته نو دا الله رب العالمین چې کوم کلمات دي دا غیم څه انتها نشته چې هغه در حقیقت کې عبارت ده یعنی علم الهی نه الله فرمایي چې په دې ځمکه کې دا څومره ونی دي دا په اربونو کربونو باندې او دا ټول ځمکه دا هغه دا ونی دا ټول قلمونه شي دا وتراشي او قلمونه ته جوړ کې او بل طرف ته دا ټول سمندر چې دی دا سیاهي شي هغه باندې لیکل شروع شي نو یو قلم شو او دا بل سیاهي شو او دا ټول د جهان دا انسانان شي دا ټول کاتبان شي انسانان او پیریان دا لیکل شروع دي امخ کې اولین او آخرین او دا ټول ازمکه او وزمکه دا ور لکاغه شي چې شای په دې غرونو او په دې سما په دې ټول باندې لیکل کوي نو ما نفذت کلمات الله دا الله کلمې به بیا ختم نشي ځکه دا الله کلمې چې هغه عبارت ده د علم الهی نه هغه د لا متناهي او کدا قلمونه دي کدا ونی دي کدا ازمکی دي او کدا انسانان دي دا ټول متناهي دي ولهذا په متناهي څه کې د لا متناهي داغه چې کوم تصور نشي کېدل نو دغه لوی عظیم رب ویتا داغه نافرمانی مکوي ورخه ولو انما في الارض من شجره اقلام او کچره په تحقیق سره هغه څو چې هغه په دې ځمکه کې دي دونه دا ټول قلمونه شي والبحر يمده او دا سمندر چې دی دا ورته سیاهي شي يمد مداد وې لیکي کی سیاهه ده اصل کې مد يمد وي سیوا کول او راخکل وتا نو مطلب دا چې دا قلم خلق باغ صاحب ور راکاږي او غیله وروري او بیا باغې باندې لیکل کوي الله تعالی کې دا سمندر دا غي د بار د مداد او د سیاهه کارو کی ایواز یو سمندر نه من بعده 7 ابحر او رسل دغه سمندرنا نور او سمندري شي یو دغه سمندر دی او نور شي او علما مفسرین وی دا د او تذکرہ چدا دا د بار د تحدید نه ده چې ګینه کوونه کارته شي نو ګینه بیا به ولي کیخه نه او زره شي بیا نشي لیکله لیکن دا او چې دی نو دا صرف د تکثیر د بار دی لکه موږ خبره کو الکوي پینځه پیره کومه دا خبره تا وکړه یا او پیره مې دا خبره تا وکړه یا سو شل پیره مې دا خبره تا وکړه دا صرف تکثیر مراد دی ها دا نه د چې خامخا به شل پیره کړي کې دي شي درې پیره کړي خو دې د تکثیر د باروي چې مطلب بار بار مې وکړه من بعده 7 ابحر رسل دغه سمندرنا نور او سمندري شي نو ما نفذت کلمات الله نفذ ينفذو ختمه دوتا نو ختم بنشي هغه کلمې د الله رب العالمین دا الله تعالی کلام نفسي او دا الله تعالی صفات مبارکه او دا الله تعالی کلمات هغه تکمیل ورسي ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم ندې پیدائش تاسو انسانانو چې کله دنیا ته راتلئ انما خلقكم اولا ولا بعثكم ثانيا او چې کله بیا دوباره پورته کېږئ د قبرنا نو الله وی که تاسو د کربونو په تعداد کې خدا الله تعالی سره الا كنفس واحده لکه بشان دي یو انسان نو څنګه چې یو انسان الله ته مشکلات باغی کې نشته نو د اربونو کربونو په تعداد کې هم الله تعالی ته مشکلات بدی کې نشته ان الله سميع بصير الم ترى ان الله دا اوس عقلي دلیل دی الله تعالی ته مشکلات ځکه نشته چې الله تعالی د ټول شپې نه رول سبا راخي جوړې شي او بالعکس هغه دغه انسان د مړ نه ژوندې او د ژوندې نه مړ هم ګرځولې شي آیا تنګور اے مخاطبه چې په تحقیق سره الله رب العالمین داخلي شپې لره پورس کې او داخلي الله رب العالمین ورځ لره پشپه کې او تابع کړل الله تعالی نور او سپومې تاسو لپاره هر یو د دوینا کل من الشمس والقمر هر یو د نور او د سپومې نه هغه روان دي تر دې نیټه معلومه پورې قیامت پورې چې الله تکم ټیم ټیبل جوړ کړل دي بس دې روان ټیم ټیبل نه خطا کیږي
او بتحقیق سره الله رب العالمین چې بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق او دغه مذکور چې کوم بیان شونه دا په سبب دې سره چې بتحقیق سره الله رب العالمین چې هغه حق ذات دی او بتحقیق سره هغه بوتان چې بلیما دا خلق ما سوا د الله رب العالمین الباطل نه دا باطل دی دا ختمیدون کی دي او دا بے ثبات دي وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري دام دلائل دي الله دما کوم نعمتونه بتا شمار ایخه دې سمندرونو کې او دارنګ دې کشتو کې او بیا تاسو لپاره دا غینه امن او دا هغه مصیبتونو لری کول دا ټول د الله رب العالمین د طرف نه دي آیا تنه ګوره اے مخاطبه چې په تحقیق سره دا کشته چې دي دا رواني کې په سمندر کې هغه مهرباني د الله رب العالمین سره دا الله لوی مهرباني ده دې لپاره چې او خریدا الله رب العالمین دا غنه خود قدرت بلنا او په تحقیق سره دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله پاک دی د هر هغه بنده لپاره لكل صبار چې هغه صبر کوونکی دی مطلب علی التوحید دې دا الله تعالی د وحدانیت په عقیده باندې باغی باندې صابر دی او باغی باندې ولاړ دی شکور او دې دا الله تعالی په نعمتونو باندې شاکر دی شکر ادا کوونکی دی و اذا غشيهم موج دا شکایت دی باغ وخت چې کله راګیر کې دي مشرکان ولر هغه چپې د دریا کذ ذللی چې هغه پشان دي د سیبانونو وی اے پشان دي د وریځ وی ښا دا چې چپې دي سمې لګلوي وریځ دي ذلل جمع د ذلتون دا هغه شی چې هغه سورې کې په سړي باندې نو دی او بلی الله رب العالمین لرا په حال کې خالص کول کی دا الله تبارک تابعداري لرا او یا الله کدا په دې بچو بیا با مونږ سم شو فلما نجاهم الى البر يعني فلما نجاهم من الغرق واوصلهم الى البر چې کله دوی له الله پاک نجات ورکړي د ډوبېدونه او ورسي ساحل سمندر ته نو فمنهم مقتصد بعد بدوی کې مقتصد یعنی مؤمن هغه بیا موحد دی اب خپل وعده باندې قائم پاتې شي یروي الله مالا نجات راکو دون عظیم مهربان رب دی نظر هغه نه بل خوانه زما اقتصاد اصل کې وی درمیانه چال چلول وتا نو دیم درمیانه دی سمانا یعنی دې زیاتې کمې نه کی بلکې توحید په لار باندې روان شو لکه حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ ابن ابي جهل نو دې ټول زمانه الاول د اسلام خلاف په جنگونو کې ډیر شوی و او چې کله مکه مکرمه فتح شو او په مکه باندې د اسلام جنډه ودرېدا نو حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ دې او تختید د مکه مکرمه نه او تختید ښا وېځکه چې ما خو ډیر جنگونه کړی دي او پته نه لګي چې معافي بکیږي او کنه او چې صبر اثر کوي نو خپل کفر باندې قائم نو چې او تختید نو ساحل سمندر ته ورسېد هلته یو کشته واغې ته وروخت الله شان دغه په کشته کې بعد مخالف راغی او کشته یې چې کوم دې په دیکو باندې واخسته او ټول خلق په ډوبېدو شغه نو دا وی چې راک الله رب العالمین مال نجات راک او د دې شرایط نه خدای پاک بچو نو باس نور بدل چې کوم کفر او شرک پرې د مخه او د اسلام تابعدار ونور شم الله رب العالمین ته نجات ورکړ نو چې نجات ورکړ نو سیدا دربار نبوت ته حاضر شو او کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله او ایمان او اسلام قبول کړ الله یې سن خلق بغدا سشتا فمنهم مقتصد چې ایمان راوړي او اکثریت چې هغه نه راوړي هغه بیا د خپل خبره نه واپس وما يجحد بآياتنا او انکار نکي د آیاتونو زمونږه لكن هر هغه سړی کل خطار معنا غدار هغه سړی چې غدار وي بل هغه وعده ماتي غدر کوي او فریب کوي کفور او دې ډیر ناشکر وي د الله رب العالمین لپاره یا ایها الناس اتقوا ربکم اے انسانانو تاسو ویریږئ د پروردگار خپلنا او ویریږئ تاسو د هغه ورځ نه چې ورځ د قیامت ته چې لا یجزي والد عن ولده چې بدل بنور کوي لا یجزي یعنی فيه چې بدل بنور کوي په دغه ورځ کې یو بلار د خپل بچی له طرف نه بلار د زی په کار باندې نه راځي ولا مولود هو جاز او نه یو بچي هغه بدل ور کوي په دغه ورځ کې د خپل بلار د طرف نه شی ان د هیڅ یو سی زی د بلار په کار نه راځي او بلار د زی په کار باندې نه راځي په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین چې هغه حق ده حق یعنی بالبعث بعد الموت چې دوباره به ژوند کیږي نو خامخا دوکه درنه کی تاسو لرا دا ژوند د دنیا ولا يغرنکم بالله الغرور او دوکه درنه کی خامخا تاسو له الله رب العالمین باندې هغه دوکه باس
الغرور فاعل دی لا یغرن هغه دوکباز هغه فراډیا چې شیطان دی هغه دې چرته تاسو له دوکه درنه کیږي الله تعالی وی دا نه ځان بچ کړي او شیطان خلق له دوکه ورګي کنه وی چې عذاب براشي او قیامت براشي نو کله برادي هغه تاریخ ورته وخیا کله خلق له ذهن کې دا وسوسه اچي نو الله تعالی وی دا غي تاریخ چې کوم دی هغه صرف الله ته معلوم دی بل چاته نه معلوم ان الله عنده علم الساعه پیغمبر علیہ السلام وی خمس لا يعلمهن الا الله پنځه سيزونه دي هغه مفاتيح الغيب دي دا غي علم صرف الله رب العالمین سره دی او هغه دي د سوره لقمان د اخیری آیت چې کوم دا پنځه سيزونه دي ان الله عنده علم الساعه بتحقیق سره چې کوم دی الله رب العالمین چې دی بنز دا غبان علم د قیامت دی امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره سره ډیر امینه او بار باندې بیا څنګه چې مال بار مرګ راشي نو فرض حج کړو نفلی حج لا به هم نته وېدګه د مدینه نه بار مې مرګ خوښ نه دی ښا یو پیری خوب ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ورته وشو وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې زما ژوندۍ څومره پاتې ده نو پیغمبر علیہ السلام ورته په خوب کې داسې اشاره وکړه پنځه ګوتې مبارکه وتا نو چې سار را پاسې ته نو وی چیرې خوب تعبیر او سوال جواب پوښو شو مطلب یې سره چې پنځه ورځې می پاتې وي کې پنځه میاشتې دي کې پنځه کلونه دي کډیر عمرې چې بیا په آزادانه د مکه مکرمه ته حج لاړ شم نو امام محمد ابن سیرین رحمت الله علیه په تعبیر الرؤیا کې ډیر ماهر او هغه په دغه وخت کې موجود نو هغه ته کسو لګي ولې او هغه نه تاسو وکړه نو هغه ته استاد صاحب تریوایا هغه شاګرد ته ولوي چې پیغمبر علیه السلام چې کوم جواب درکړی دی دا غي دا مطلب نه دی چې پنځه ورځې پاتې دي یا پنځه میاشتې دي یا پنځه کلونه دي ښا پیغمبر علیه السلام ته اشاره وکړه د سورۃ لقمان اخیری آیت ته چې دا پنځه سيزونه خدا سي دي چې هم ته نه معلوم ښا ان الله عنده علم الساعه او آخر کې ده وما تدري نفس باي ارض تموت دا خو یو انسان ته پته نشي چې په کومه ځمکه باندې وزمرم او کله بمرم نو دا مفاتيح الغيب دي ان الله عنده علم الساعه فتحقيق سره الله رب العالمین چې په نس دا باندې علم د قیامت او الله رب العالمین را نازلې باران لرا او دغه رنګ الله رب العالمین عالم دی په هغه سیس باندې چې هغه پر رحمونو د میندو کې دی دا علم صرف الله رب العالمین سره دی اوس درجه موسمیات والا هغه اعلان کی وی بارش ہونے کا امکان ہے خدا نے هغه صرف د امکان خبره کوي علم چې دی ان الله عنده علم الساعه دې ټولو کې د علم خبره ده علم قطعي دی یقیني او هغه صرف ظنیات دي او د امکان خبره کوي او هغه کله ټیک شي او کله بیا غلط شي او کبل فرق ټیکم شي نو ورپسې تفاصیل بیا چاته معلوم دي باران خو به وشي موسمیات والی باران راځي د باران وشو خدا ورته پته شته چې دا باران کې به زموږ خیری کې زموږ به شری زموږ دا فصل به سره ترقی وکړي دا به نورم خراب شي او سیلې غلای به سره یي او غدا به سره نه دا پته هیڅ چاته نشته او دا غرنګ در پرهیمونو د میندو کسری الګ دې جنې دا اوس کے بعد وخت په آلات سره ډاکټران معلوم هم کی نو دا غره علم نه دی ښا دا صرف هنر دی دا خودي په آلات سره معلوم کو او کبل فرض دا غاړو معلوم هم کی چیرې معشوم دی یو دی یا دو دی او الګ دی یا جنې دا خو بیا دا چې نیک بخت دی که بدبخت وي او مالدار وي که غریب وي او عمر به سونی او رزق به سومري نو دا تفاصیل هیڅ چاته نه دي معلوم ښا دا صرف د الله رب العالمین په خزانو کې دي اذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه چې علم الله رب العالمین لرشتا خدای غټول لوازم دا صرف په الله پورې خاص دي او دا بل چاته نشتا ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او دام یو انسان ته علم نشتا نفس نکره ده او مخکې ما راغلی ده او نکره چې په سیاق د نفي کې راشي نه افاده د عموم کوي هیڅ یو انسان ته دا پته نشته چې سبب د سکوم ماذا تکسب غدا ټیک ته ځان له خپل اراده سره جوړي دا وکوم خو کله یو کار اراده کوي هغه ډوکیږي نه او کله یو کار اراده نه لیکلي ټایم ټیبل کې او بده اچانک هغه کار وکړي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی عرفت ربي بفسخ العوازم عزائم ویما خپل پروردگار پیژندل دې په فسخ کېدو د عزائم سره یو کار کول غواړم نه کیږي یو کار هغه نه کول غواړم اچانک وشي نو زه پوه شم تړل پرانستل بل څوک کوي هغه نه یم
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت او دام حلم نشته یو انسان ته چې په کوم ځمکه باندې به مري مرګ براله کله راځي او څنګه به راځي او په کوم ترتیب سره به راځي. ان الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دا سورۃ د قران حکیم د دینون د سورۃ الف لام میم سجده. دغه دې کې د سجدي آیت